د نور د رڼا او د اکسیجن ګیس او د اوبو په مقابله کې د انسان ته د ټولو نه ډیر ضرورت د الله د دې عظیم کلام او د دین او د ایمان او د اسلام الله د هدایت دا سامان کائنات ته په وافر مقدار کې را لېږلی دی او دوی مدانه چې موږ له مفت را کړی دی دا تاسو ټول د کرنل شیر کلي خلک خپل منقوله او غیر منقوله جایداد او اساسجات او نقدی دا د حضرت قاری صاحب محترم په خپو کې کېږدئ نو د دې یوې کلمې قیمت به ادا نه کړلی شي چې کومې ستاسو بچو ته ښولې ده چې بسم الله الرحمن الرحیم دا ډېره قیمتي کلمه ده زموږ د حضرت شیخ الحدیث او قطب الاقطاب حضرت مولانا محمد زکریا رحمت الله علیه خلیفہ دی په برطانیه کې حضرت مولانا منظور حسین صورتی رحمت الله علیه یو کتاب یې لیکلی دی فضائل بسم الله ناشنا خبرې لیکلې ده وایي د الله رب العزت 1000 قسم نمونه دی 300 تورات کې 300 انجیل کې 300 زبور کې نازل کړه او یو کم سل نمونه قرآن کریم کې نازل کړه او بیا دا 1000 نمونه راغونډ کړه او د دې خلاصه دا کلمه وګرځېده چې بسم الله الرحمن الرحیم څوک چې ووایي نو الله رب العزت ورته 74000 نیکۍ ورکوي نو تاسو دا ټوله علاقه چې راغونډ شئ او خپل منقوله او غیر منقوله جایداد او نقدي او اساسجات د قاری صاحب په خپو کې کېږدئ نو د یوې کلمې قیمت به ادا نه کړلی شي ولې د الله سنت دی چې د کوم څیز د الله مخلوق ته ضرورت ډېري نو الله پاک یې مفت ورکوي او څلورمه دا ده چې د چا په قبضه او په کنټرول کې هم نه ورکوي حضور مبارک چې د خپل نږدې اقربا او رشته دارو په حواله ډېر فکرمند شو نو قرآن رهنمایي دپاره راغی ویې فرمیل ستاسو د ډیوټي او ذمهداري د هدایت پیغام رسول دی هدایت چاته نصیب کېږي نو دا د الله په اختیار کې ده نو نن ستاسو د علاقه کې چې دلته د درس یو نظام قایم دی او لا خپل باضابطه مدرسه او بلډینګ او اراضي هم نشته ستاسو ماشومانو ته قرآن کریم وښوده چاته په حفظ او چاته په ناظره باندې څومره ماشومان دي 22-23 ختمات دې ماشومانو ته بنن کېږي دا تاسو ته زما محترم و مفت درکړل ولې د الله سنت دا دی چې د کوم څیز د الله مخلوق ته ضرورت ډېري نو الله پاک یې څه ورکوي مفت یې ورته ورکوي نو دا د کائنات عظیم نعمت دولت زما محترم و مونږ تاسو ته میلاو شه حضرات ګرامی دا مونږ چې په کومه زمانه کې وخت تېرو بالاتفاق دا د شر او د فتنې زمانه ده حضور مبارک کو فرمایل خیر القرون قرنی ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم خیر والا زمانہ زمانہ او زمانہ بعد کې یعنی راتلون کې حضرات صحابه او زمانہ د خیر ده او بیا د اغونه باندې تابعین او زمانہ د خیر ده دا د خیر زمانہ ده او د دنیا په ظاهری حیات کې حضور مبارک دنیا کې موجود ده او د حضور مبارک تر حضرت عباس سے براغه او د حضور مبارک په خدمت کې عرض کو حضرت ززان د پاره الله نه سوال وکما حضور مبارک ته فرمایل الله نه د عافیت سوال وکا حضرت عباس سے دا خبر ځان سره غوټه کړل واپس تشریف یوړو او پورا یو هفته پس بیا د حضور مبارک په خدمت کې حاضر شو او خپل ترته عرض وکړو چې وراره ززان د پاره الله نه سوال وکما نو حضور مبارک و تبیاو فرمایل چې الله نزان د پاره د عافیت سوال وکا ما محترم و عافیت سیز ده د دنیا او آخرت خیرونه غختل او د دنیا او آخرت د شرونو نه پناه غختل دې ته عافیت وای صاحب د مظاهر حق علامہ قطب الدین خان دهلوی رحمت الله علیه فرمایي چې د ایمان اسلام او د حضور مبارک د ذات عالیه مبارکه نه پس قیمتي نعمت او دولت د عافیت ته چې الله پاک چاته ورکی